بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. پروګرام د یتیم او ستر اعظم تاسو ورور تاسو د اخلاص خادم الیاس ساره او ملګرو د لډن امین آباد هغه کور روان یو کم سمود وړاندې تاسو پروګرام کتلو هغه ماشومان کم چې ورونه یتیمانان دي بچیان دي د ګټي وټي سامدن ذریعہ نشته کوم مسافر چې پیسې را لګلې وي هغه پیسو باندې یو هم هغه کور ته د رشکا غستې ده باقي پیسو باندې موږ څه وکړل تاسو له درکو یو غټه خوشخبری یو غټ سرپرایز زمون سره اوسه دا وخت مونږه د اخلاص ویلفیر دفتر نه نیخ بنېږي استاد سره حسبي ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 چکر در کم بیا بودو شاور اشکات باتی کوم حسبي ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله الله خاملګرو څنګه چې متاسو ته ویلي هغه کور ته ورسېدو الحمدلله او رشکه هم تاسو ولیده چې دا ورله موږ بالکل برانډ نوي الحمدلله دوی له دا رشکه راویستې ده او د دوی یو خورۍ دی هغې ته به انشاءالله دا رشکه حواله کوو په هغې به دوی له مزدوري کوي او دې بچیانو له به پې حلال رزق ګټي ده خیره سره او یوه خوشخبري نه بلکې دوه خوشخبرۍ په دې کور کې نورې دي یو خو موږ ستاسو سره د رشکې شیر کړه یو چې کوم تاسو زما په شا باندې کتې شئ موږ چې کله مخکې راغلو نو داسې یو عام کمره وه په دې کې ناسه خو نن الحمدلله دا کمره نه ده بلکې دوی د کمرې دپاره هم استعمالوي خو دا د دوی یو دوکان دی باقي څه پیسې داسې وي 1.5 لاک روپۍ ته پورې چې په دې خور له به مونږ د کپړو کاروبار روان کړی دی په 1.5 لاک روپۍ باندې او تاسو کتې شئ چې نن مونږ په کمره کې نه یو ناست بلکې دوی استعمالوي د کمرې دپاره هم خو دا د دوی یو دوکان هم دی الحمدلله زما په شا باندې تاسو ته دا کپړې ښکاري هغه المارو کې هم کپړې پرتې دي دا ځوړندې دي او زموږ د خور چې به کم کټ کې ناسته دا ټولې مردانه کپړې هم تاسو کتې شئ په دې کې بیډ شیټې دي کټ څادرې وغیره او زموږ د خور نه به دا تپوس کوو چې آیا دا کاروبار د دوی د کپړو دا چې کوم په کور کې چلوي کومې کپړې خرڅوي دا څومره حده پورې کامیاب دی کار روزګار څونه کېږي او یو د ټولو نه غټه خوشخبري به در سره انشاءالله د پروګرام په اخره کې شریکوم اول د خپلې خور نه یو څو تپوسونه کوم السلام علیکم خور وعلیکم سلام خورۍ رشکه مو ولیده ولیدله رشکه څنګه ښه ده ډېره ښه ده امید لرئ چې ستاسو بچیانو له به 200-300 روپۍ ورځ ګټي او ستاسو د کور دا ودرېدلي پایه به الله تعالی روانه ساتي بېشکه زموږ دا خورایي چې دی نو دا لکه ډېر زیات سمجدار او لکه هوښیار دی او لکه ارامه پکې نشته ما ته پته لګي چې ماله به پې راوړي لکه ښه دې نه علاوه څو ورځې وشوې چې هفتې پورې تقریبا تاسو په کور کې د کپړو د کار روزګار هم شروع کړی دی نو کار څومره کېږي او څونه تې مطمئنه یې او د دې نه الحمدلله تاسو ته څومره آمدن راځي کومه سودا چې تاسو په کور کې د کپړو د اچول بله ورځ دي 900 روپۍ ما ته لکه سیوا وتي دي او پرون تې 500 وتي دي داسې لکه ورځ ته ورځ تې کله زیاتې وځي دا خو هوایي روزي ده کله تې کمه وځي خو کپړې چلیږي خلک وړي زمونږ کار خلک ډېر راځي وایي دا یتیمانان دي چې د دونه کپړې والو ښه دی لکه بل طرف ته اوس څوک نه ځي د دې ځګي نه صرف زمانه اوس کپړې وړي خلک مطمئن ته چې دا کار روزګار به الحمدلله ستاسو دا بچیان مخ په وړاندې ستاسو دا کور به بوځي بالکل لکه زما د کور خرچه به د ورځې ورځې او لکه ښه چلولی شي چې زه د کپړې دا کاروبار کوم نو چلیږي به ورسره د دې سره به هم چلیږي لکه بله دې وړو به پې لکه دو به اسکول ته یي زما خو دغه و چې لکه دو اسکول ووایي خپل او خیر دی زه به ورسره هم خپل محنت کوم زما دا خورایي به راسره هم محنت کوي
استاسو سره د الله تعالی خو کې چې چا زما سره دا مرسته کړې ده د ټولو مسافرو سره دی الله پاک خو کړی کې د خپل بچیانو د چا غم دی وته خدای نه خی چې پچا په کور کې خپکیږي الله پاک دې خاصاتي او ما وته شا په شا ډیری دواګانی په خپل منځونو کې او په خپل عبادت کې هر ورځ وته دواګانی کوم چې چا زما سره په دې کې لاس کړی دی الله دې ول ډیری تیری نورې هم ورکی خورای به سونه ورځې چې دی شوې دا 4-5 ورځې تاسو دکانداري وکړه یا 8 ورځې وکړه څومره خرڅ کېږي د ورځې زما د ورځې چې دی کله 50,000 روپو خرڅ شي کله د 3,000 روپو خرڅ شي شکر دی په دې صحت باندې دا به خشي نور به هم خشي مونږ خو لا نه وي څوک خبر نه دي چې ماله کور ته کپړو له دا خو چې څوک خبرېږي راځي هم زمانه کپړې وړي او لکه وایي هم چې مونږ به بیا ستانه کپړې اخلو د بل چا نه نالو کوم مسافر چا پیسې را لېږلې وي نو مطمئن یې په د اخلاص ادارې والا به کومه طریقه تاسو له دا پیسې ولګولې مطمئن یې ته تر کم حده به دې په دعاګانو کې خلک یادي چې د کمې پورې زه جمده یم او زما دا بچي دا روزي خوري زه به د هغې پورې ورته دوا کوم او چې زه جمده یم چې زما سره هر چا لاس کړی په دې کې خدای پاک دې ویم ښه ساتي ټولو ته به دواګانې کوم سره ستاسو چې تاسو را لکارو کو هغو مونږ له دونه تعاون وکړو خپل بچو نه وشو کوله او زما د یتیمانانو بچو ته په خوله کې واچوله الله پاک دی ولې د دې په ځای نور هم ډېره ورکي زمونږ د خور وینا دا د 50,000 روپو خرڅ هم کوي د 4,000 روپو هم د ورځې کوي د 3,000 هم کوي خو دا کم چې تاسو ته وایي چې یو ورځ 900 یو ورځ 500 نو مقصد دا و چې په هغه ورځ دوی چې کم سودا خرڅ کړې وه نو وایي چې 900 روپۍ پکې ماته ګټه پاتې شوه یو ورځ ورته 500 روپۍ پاتې شوې نو دا هغه کور دی دا هغه بچیان دي چې د دوی به په میاشت کې هم د روپۍ څه آمدن نه و هغه آمدن به و چې دې بچیانو به څه خواري وکړه څه محنت به یې وکړو څه مزدوري به یې وکړه او که ستاسو یاد وي نو د دې بچنګې چې کم زما په څنګ کې ناست دی د ده دا وینا وایي دلته مې په یو ځای کې کار کړی دی او 10,000 روپۍ را نیولي دي نو د پردو مزدورو هم دغه حال وي خو کوم چې ما تاسو ته وینا کړې وه چې یو غټ سرپرایز پاته دی هغه به دل درکوو خو د هغې نه وړاندې زه دا لډن امین آباد د دې خواوشا د څوکۍ چوک چې کوم زمونږ غیرتمند پښتانه دی هغې ټولو ته زمونږ یو اپیل دی زمونږ ورته یو التجا ده د اخلاص ویلفیر د طرف نه چې تاسو د خپلو بچیانو له کپړې اخلئ ځان له اخلئ زموږ هغې خویندو له اخلئ کپړې نو کوشش کوئ چې په دې ګاونډ کې ستاسو دا کونډه خور ده د دې یتیمانان بچیان دی ژوند یې ډېر زیات د سختو سره و الحمدلله د اخلاص په لار دی او ځان له به کور کې چې کوم دکان کولو کړی دی نو د دوی نه ځان له کپړې اخلئ او په هغه یوه جوړه کې په هغې 2 جوړو کې په هغې 5 جوړو کې چې د دوی کم آمدن نازي نو په هغې باندې به دا بچیان خپله زندګي تېروي دوی به خپل تعلیم حاصلوي او زموږ د خور هغه ژوند به پرې هم ډېر زیات په سهولت سره کېږي چې په دې سوچ باندې سودا وکړی شي چې د دې یوې جوړې به ګټه به زموږ د خور ځانه تیل مالګه صابون واخلي نو هم به زموږ او ستاسو کپړې وشي او دا به داسې شي چې په یو عبادت کې هم راتلی شي چې سړی د بل ځای کې به نسبت دلته 100 روپۍ د خور له زیاتې ورکړي نو هغه په داسې ځای کې راشي چې زموږ او ستاسو ورځ د آخرت د نجات ذریعه هم ګرځېدی شي دې نه علاوه د رشکې نه او 1.5 لک روپۍ مونږ د خور ته کپړو ورکړې د دوی چې کومه وي چې زما بیماره یم او د ګردو مسله یې وه نو په هغې دپاره 80,000 روپۍ مونږ دوی ته نقدي هم ورکړې د کیش په هغې پیسو کې چې هغه دوی دلته په خپل چم ګاونډ کې د چا سره امانت په طور ایښودی دی او زموږ د خور چې کله هم علاج له ځي نو د هغې نه خپلې پیسې وړي د کپړو روزګار او د رکشې نه چې څومره پیسې راځي نو په هغې باندې دوی خپل ژوند ډېر زیات د خوشحالو سره تېروي امید لرم چې دا لډن امین آباد خواوشا دا خلک به د دې خور نه د دې بچیانو به ځان له کپړې الي او د دوی د ژوند مخ په وړاندې بوتلو کې به هر ممکن کوشش کوي اوس راځم د ژوند د اخلاص د یتیم اواز د دې پروګرام د ټولو نه غټ میسج ډېر د خوشحالۍ میسج دا بچې چې کم به دلته په هوټل کې به لوښي انځل پلیټونه به انځل یو دا بچنګې دی یو زما په څنګ کې دا بچی تاسو ته ښکاري او یو ماشوم دا ودرېد دا 3 بچیان مونږ د اخلاص ماډرن ایجوکیشن اکیډمي اداره کې کېنولي دي کوم چې د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن د طرف نه زمونږ یو د اخلاص په نوم اداره کولاو کړې ده چې په هغې کې د یتیمانانو بچیانو فری انګلیش ایجوکیشن دی د دوی یونیفارم د دوی کپړې د دوی کتاب د دوی پنسل د دوی شارپنر هر څه تر دې پورې چې دې بچیانو ته مونږ د ترانسپورټ چې کومې پیسې د دوی د تلو راتلو راځي هغه ورته هم ورکوو نو دا بچې چې کوم په هوټل کې به لوښي انځل د هغې هوټل نه الحمدلله د اخلاص په برکت ستاسو د مسافرو په برکت راوچت شوی دی دوی اوس خپل سکول وی خپل تعلیم کوي او امید لرم چې د دونه به یو راتلونکی داسې سار راځي چې دې بچیان په معاشره کې غټ خلک جوړېږي او دا به د اخلاص غونته ادارې مخ په وړاندې بوتلو کې خپل هر ممکن کوشش کوي چې سکول په هکله باندې خپلو ترګانو ته خپلو مسافرو ته به څه وینا کوي او څومره خوشحاله یې اوس چې کوم سکول ته راځئ کار دې پرېښودی ښه خوشحاله یم چې څنګه نور وړیا شانتې زه یم د دې نه پکې زیات خوشحاله یم پهله به مې پلیټونه انځل په دوکانونو کې بس اسکول ته ځم هر څه راته ښایي په مخه
سبق مبق زده کې ا اوس خو د ګرمۍ چټیانې د کور کار دی لیکلی دی کم چې تاسو ته هوم ورک درکړی د میاشتې چټیانو هغه یو ته یو څو پاڼې پاتې دي نو نور به غوڼ مې پوره کړی دی او خوشحاله یې په سکول کې ا سکول به وي غټ سړی به درنه جوړ شي نو بیا به معاشره کې د غریبو خلکو خدمت کوي چې کم ستا په شان داسې یتیمانان ماشومان پاتې کېږي ملګرو دا هغه خور ده که د دوی اولنی ریکارډینګ کومه ملګرو نه وي کتلی نو دا داسې یو کور و زموږ د دې خور وینا دا وه چې کله تلکاري نه وه دغلته ملنګ ګوړو خرڅول او ماتې واغستو هغه مونږ وخواړو دې ماشومانانو جړاګانې وکړلې دغه وکړه ما هغه کیلو وړو واغستل هغه ما 3 ورځې دوله پاخه کړه د ټیپرو پاڼې وله راوړې هغه مې وله پخې کړې هغه یې ورسره وخوړې تاسو هم کوشش وکړئ د اخلاص سره ودرېږئ اخلاص په مختلفو شعبو کې کار کوي په تعلیم باندې په روزګار باندې د معذورو د روزګار سکیم باندې د یتیم آواز پروګرام باندې کوشش وکړئ د اخلاص آواز جوړ شي اخلاص ډیر زیات د بېوسو آواز دی ملګرو که چېرې ستاسو لږ لږ اخلاص د اخلاص سره وشو نو امید دی چې اخلاص اداره به راتلونکي وخت په ټول پښتونخوا کې داسې خدمت کوي چې هر یو پښتون زموږ هر بچی زموږ هره خور به چې کم مجبور دي د اخلاص د سوري لاندې به ژوند تېروي د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ ملګرو د کیمرامین عمر حیات سره الیاس سهار ورکړه اجازت په ډېر لوی او بخونکي رب جل جلاله سپارم د الله په امان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته